جرګه کول د پښتنو د خاورې رواج دی. یو ځل بیا نن د بډګرام یونین کونسل په خاوره باندې د ډاکټر پیاز خان، شهزاد ګیګیاني، روزت الله روزت په کوششونو سره د دوو فریقینو ترمنځ راضینامه شوې ده. دغه راضینامه کې د علاقې غیور علما کرامو او عوامو په کثیر تعداد سره ګډون کړی و. دا راضینامه د فریق اول حاجي لطیف الله، توصیف شعیب، منظور خان، شیراز خان او د فریق دوم سلیم خان، جواد خان، محمد شعیب، ابرار خان، محمد آصف ترمنځ شوې ده. د جرګې ممبرانو په خپلو خبرو کې وویل چې زموږ کوشش دی چې په علاقه کې امن و امان وي او پښتانه په خپلو کې د ورورولۍ ژوند تیر کړي. په دې اقله باندې د جرګې ممبرانو میډیا ته څه داسې قسمه وویل. وی د امن پیروکار یما، د امن منادی یما، د امن پیروکار یما، د امن منادی یما. کوڅه په کوڅه ګرځم وایم امن امن امن. امن نه بغیر خو زندگی کول مشکل دی، د امن نه بغیر خو ترقی کول مشکل دی. امن خو د نوح علیه السلام د لاس بیړۍ ده. امن خو د نوح علیه السلام د لاس بیړۍ ده. امن خو د دې ویړ کائنات پلار او ابی ده. امن خو یارانو ګوره نوم د پسرلی دی. امن خو ګلاب دی، هم غنټول دی، هم ریدي دی. راځئ چې نن د امن ابتدا د ځانه وکړو. راځئ چې په شریکه یو ندا د امن وکړو. په دغه انتظار یما، د امن پیروکار یما. کوڅه په کوڅه ګرځم وایم امن امن امن. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول زه د الله شکر وباسم چې د دوو فریقو په منځ کې دا راضینامه الله پاک خیر ته ورسوله، او بیا د سلیم ماما او یوسف امیر صاحب، جواد بھائی، شفیع، ابرار بھائی د ټولو شکریه ادا کوم چې په مونږ اعتماد وکړو او مونږ دې کې ډېرې منډې تړلې والې. بهرحال نورو مشرانو هم شکریه ادا کوو چې دې کوم مخکې مشرانو جرګې کړي دي، کاکی استاد دي یا داسې نور ډېر مشران، خواږه مشران هغې راغلي دي، دې کې جرګې کړي دي، د هغې هم شکریه ادا کوو. او زه دې ټولو معززو میلمنو ته ستړي مشي کوم او صرف دا یو خبره کوم چې سلیم او یوسف امیر صاحب چې په مونږ کوم اعتماد وکړو او کوم کوآپریشن یې را سره وکړو، الله تعالی دې دوی له بدلې ورکړي او د هغې په مرسته باندې چې کوم دی دا کار ممکن شو او دا خشته محفل چې کوم دی نو د هغې په وجه باندې سجو شو. او زه ډېرې خبرې نه کوم، مولوي صاحب ناست دي، هغې به اصلاحي تقریرونه کوي. والسلام. په دې ځمکه باندې نه شر و، نه فساد و، نه بغض و، نه کینه وه، نه حسد و، نه دشمني وه، نه تربګني وه. دا یو څه ځمکه وه صرف د الله تعالی د ربوبیت او د الله تعالی د ابدیت په کائناتو باندې او په مخلوقاتو باندې هغه ځان پېژندلو، هغې پېژندلي او د عبادت یې وله کول. الله تعالی چې دی نو هغه خبردار ذات دی. کائنات یې جوړ کړل، ځمکه یې جوړه کړه، اسمان یې جوړ کړو، غرونه یې پکې ولګول، اوبه یې پکې تېرې کړې، یو خپله ټیمپو، یو خپله طریقه را جوړه کړله. او فرشتو چې دی نو الله تعالی ته چې دی نو د ټولو په صفاتو باندې د الله تعالی په وحدانیت باندې چې دی نو هغې لګیو او کار یې کوو. خو الله تعالی د فرشتو ته ووی چې الله زه ادم پیدا کوم. نو فرشتو ورته ووی چې الله موږ ستا د ثنا او صفت دپاره او د حمد دپاره کافي وو. حالانکې علما کرام ناست دي، دا مشوره نه ده د الله تعالی. ځکه چې الله تعالی خالق دی نو مخلوق سره به څنګه مشوره کوي؟ دا د الله تعالی حکم دی. خو هغې چې وي چې الله ته دا ادم مه پیدا کوه، دی په ځمکه باندې فساد خپروي، نو دا هغې په عقلي دغه باندې وي. ځکه چې فرشته خو عقل لري، خو هسې عقلي باندې هغې دا چې تصور وکړو او دا قیاس یې وکړو. خو الله تعالی مشیت لرو، الله ادم پیدا کړو، هغه تخلیق کو، داغه پټانشه کې داغه په بدن کې چې دا ټول ارس ورواچول، غم، خوشحالي، خندا، جړه، دشمنی، تربګنی، چې څونه بغض کینی دي، زه د هغه بچی ما کې دي نو په دا کې به خود وي. خو هغه اړخ ته دا نسبت زه ځکه نه کوم
چې هغه د هغه استاد الله و.